داري الفرض النسبي ځان په متن پیښ او چې په متن پیښ وي بیا په شرح ان شاء الله په خپل پیښ دون آسان متن دی چې زه وایم چې د چولو پلیټ په ان شاء الله ګران ختميږي چې لذت پکې وي او چې په دې اشیاء ځان پوي کې نو ډیر ارزان او آسان به ختم شي لږ خبر دا سنن تاسو رواني یوې د یو نه خبري واحد وي یوې د یو نه والی بلې د بل نه والی بلې د بل نه والی بلې د بل نه والی نو دیتا دا سند رواني اوس کو داسې چلو شو چې دا واحد ان واحد ان واحد ان واحد ان واحد ان واحد شو صحابي تو رسید او یو صحابي د الله ر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اخذ کړی دی د دې صحابي نه بیا یو کس اخذ کړی دی او بیا تیرا کو شوی دی بل تکړه دې ته موږ په خپل استثناء کې فرض المطلق وی وو فرض المطلق سو یو دا فرض مطلق د غریب دوا قسم راغلي دي غرابت اصل کې دې ته ویل کېږي چې یو راوي واحد ان واحد ان واحد شنو دې ته غرابت وي غرابت دې ته ویل کېږي چې یو راوي د یو راوي نو یو راوي د یو راوي نه نقل کینې دې ته سوي غرابت او دا غرابت چې کوم واحد ان واحد راشي دې ته غرابت وي نقطو باندې ځان پیوي غرابت منافی د صحت نه راغلي سنوکتر غرابت مرقات لیکلي دغه تجل نمبر 1 پروتو مرقات لیکلي دي چې غرابت منافی د صحت نه دغه شانتي شرح النخبه کې می تسریر استلې د چې غرابت منافی د صحت نه ولی یو حدیث په صحیح وی حالدار چې غریب بوي او یو حدیث په غریب وی غریب نه مراد دا نه چې پیسې وسره جیب کې نشته مراد دا چې واحد به ان واحد وی سره د دینه چې دا به صحیح وي ځکه خبر واحد صحیح وي خبر واحد په خپل شرایط سره چراشي دا صحیح وي نو چې ګوره د غریب دې ته ویل کېږي چې دا به صحیح وي نو د غریب بیا دوه قسمونه دي یو فرد مطلق یو فرد نسبی چې روانه کې او د صحابي تورسي او صحابي صرف د رسول الله سلام نه نقل کړي د سره سبل مرګري نه وی راغلي یا د صحابي نه دوه کسانو نه غستل نو د ته په اصطلاح کې فرد المطلق وي یو فرد نسبی دی غیر سره روان نه غیر سره په حال زمون کار دي چې خاصه به تعریف کو د وضاحت لپاره ځکه به بضدها تتبين الاشياء په ضد شی سره شی ثابتېږي چې د تعتبین تور نو ته به چې لکه دا تور څه شي خو سپین بل ذهن کې راشي یو حافظ لچا واده یو حافظ لچا کیر راوړو کیر خو پیژنې کړه کیر دا واده بم د تو اند حافظ یو حافظ لچا کیر راوړو کیر په پښتو کې تاسو کیر توای او چرته پارسیوان تو وای کیر څه ته وینا به تاسو وای پرې خلی بده ته پیژنې ته پارسیوان خپارسی ته یاد ده نو چې پارسی ته یاد ده نو کیر خو به پیژنې کنه ها تاسو نه پیژنې چې کیر څه ته وای دی پی نو چا ول کیر راوړو کیر چې کله ول راوړو قاری ته وی چې دا کیر خره وی دا کیر څنګه دی وی دا تک سپید وی دا سپید څنګه دی وی دا سپین داسې ملک ډینګ وی دا ډی څنګه دی نو څنګه سره خپل طریقه نه نو دا الله سیدا سره واغست او د قاری الله سره واغست وی ډینګ داسې وی لکه د ما په دې لاس باندې تلاس وخه هغه چې په دې لاس باندې لاس وخه ویل دا خو ډیر کوګ دی اسنه چې زما په دې مړی کې اونخلی په حال نه شم خوړې په پويږي نو لکه کیر داسې کوګ راغلی کیر خو چې ورولې مې د خانه ته منډه وخی کنه خو دې تا ګوره بضدها تتبين الاشياء خو دې کې په دې شی کې په ضدیت کې نصر راغلی او نقصان راغلی دا دې بیان نو راغلی دې بیان نو چړون پنه پیدا په دې باندې نو به هر حال چې فرض المطلق ما تاسو ته نظام په فرض النسبی باندې پکې ښه فرض النسبی چې ذهن کې راغی نو فرض المطلق په خپل راشي فرض النسبی دې ته ویل کېږي یو صحابي دی داغه حدیث د الله ر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه حدیث دوه کسانو واغش یا 15 کسانو واغس چې 15 دی 15 کسانو کې یو شاګرد دی د الله ر پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي دی بالفرض عبد الله ابن مسعود سے یا بالفرض ابن عمر سے د ابن عمر سے خپل شاګرد واغس چې سالم متویل کېږي سالم ابن عبد الله او بیا د سالم ابن عبد الله نه سره خپل یو شاګرد واغس چې زهري او د زهري نه یو شاګرد واغس چې نافع او د نافع نه یو شاګرد واغس چې امام مالک ته وګوره امام مالک صاحب د یو کس ناغستري هغه د بل کس ناغستري ابن عمر صاحب ته چر رسیدو نو ابن عمر صاحب پوری دا حدیث د ابن عمر صاحب نه 15 کسان غشته
خو د یو شاګرد سالم صاحب چې کوم سند دی دې کې د سره بل څوک ملګري شوي نه دي، صرف د سره راغلی دی، دې ته فرد النسبي وایي. زما په خبره پوهېږې؟ یعنې دا حدیث په مابین د فرد مطلق او په مابین د فرد نسبي کې فرق څه شی دی؟ فرد مطلق داسې شی وي چې دې کې نور روات نه وي، نور روات نه وي تر د اخره پورې، او فرد النسبي داسې شی دی چې دې کې نور روات وي خو صرف د خاص سند ته چې نافع د زهري نه نقل کړی دی او بل ملګري ورسره نشته، دې ته موږ فرد النسبي وایو. ګوره هغه فرد هغه غریب چې نسبت یې چاته کېږي، تفرد به نافع، تفرد به زهري، تفرد به القمه. نو ګوره ما قبل چې هغه فرد مطلق او دا تفرد به نافع او تفرد به زهري او تفرد به اوزاعي، دا اوس فرد شو خو فرد پر څه شي دی؟ نسبي دی، مطلق نه دی راغلی. یعنې د دې فرد نسبت چاته شوی دی. د دې کتابونه کوم دي؟ 2 کتابه دي په دنیا کې چې به تا ته وایي ښه اوس ته هغه دواړه رالم. ثم الغرابة اما يكون في اصل السند، بیا به دا غرابت یا په اصل د سند کې وی فی موضع الذي يدور الاسناد عليه، یعنی په هغه موضوع کې براغلی چې اسناد په کوم ځای باندې دار يدور تاویږي را تاویږي و يرجو رجوع کیږي. اسناد رجوع چاته کیږي؟ وای کړه صحابي ته کیږي او صحابي نه پس چاته کیږي؟ د الله پیغمبر ته کیږي. ولو تعدد الطرق الیه، اگر کو چرته تعدد د طرق بیا دي تشوی د دې څه مقصد دی؟ دې کس تاسو نن دی لکه ابو اللیث، الکه نوم خو ډېر ښایسته دی، الکه نوم خو ډېر ښایسته دی. ښه اصل نوم دی ابو اللیث دی که دا دی؟ هسې ماته ووایي، هسې دې راته ووایي اصل نوم. ابو اللیث اوس واغسته بالفرض د ابو هرره صاحب نه، د ابو هرره صاحب نه چې ابو اللیث واغست، د ابو اللیث بیا 10 شاګردان راغله. څو شاګردان؟ 10. یا بالفرض ابو اللیث د ابو هرره صاحب نه واغسته او بیا د ابو اللیث ته قاري واغست، د بیا 10 شاګردان رااله. اوس چې 10 شاګردان یې رااله نو چې دا 10 په 10 والا رااله، خو چې ابو اللیث ته ورسي نو حدیث خو یو دی که نه؟ او ابو اللیث چې د ابو هرره صاحب نه دی نو حدیث خو یو دی که نه؟ نو اگر که چېرته تعدد د طرق لاندې راغلي، که چېرته دا سندونه لاندې زیات شوي وي، زیات دي شي، خو چې د ده نه واغسته او دی بیا د ده نه علي په دې یو ځای کې په دې باندې یو کس صرف راغی، واحد ان واحد راغی، دا به غرابت راغلي. ولو تعددت الطرق اليه یا تعددت الطرق اليه، اگر که تعدد الطرق بیا دې ته شوي وهو طرفه الذي فيه صحابي، او دا هغه طرف راغلی چې په دې کې نصر راغلی سوال ولې انتها د حدیث چې کله وشي په صحابي باندې هغه وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مرفوع، انتها د حدیث چې کله وشي په تابعي باندې هغه وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مرسل، کله چې قول د تابعي ذکر شي بعینه او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې نه وي نو موقوف راغلی دی. او لا یکون کذلک، یا به داسې نه وي بأن يكون التفرد في إسنائه، بلکې دا چې تفرد په اسنا کې په مس کې نه راغلي وی. لکه څه مثال؟ دا مثال درکړي دا ابو هرره صاحب دی، دا مونږ چې وختي د فرد مطلق مثال ورکړو د ابو هرره صاحب نه ابو اللیث اغوستی و کنه، او د ابو اللیث نه بیا قاري اغوستی و نه، د ابو هرره صاحب نه ابو اللیث هم والي، ذاکر هم والي، دې هم تیوالي، سروم دې راغلی دی، حمزه هم تیوالي او طاهر هم تیوالي. نو چې د ابو هرره صاحب نه نورو کسانو بغیر د ابو اللیث نه واغسته نو دا بیا فرد مطلق نه دی راغلی. فرد مطلق به دې ته وي چې د ده سره د ابو اللیث سره بل ملګري نه وي، که د ابو اللیث سره بل ملګري راغلی نو دا به فرد مطلق نه وي. او لا یکون کذلک بأن یکون التفرد فی اسنائه، بلکې تفرد راغلی په اسناد د دې کې کأن يرويه عن الصحابي، لکه ته به وایي چې لکه مثال د دې دا دی چې روایتو کې صحابي اکثر من واحد، د صحابي نه اکثر من واحد شي، ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، بیا دا کوم 15 کسان چې نه راغلي دم باغس ته صحابي نه، خو د دې 15 وانو بیا یو سړی شاګرد راغی، راحت الله راغی، د دې 15 وانو نه به اخذ وکړو. ګوره دې 15 وانو خو اخذ کړي د خپل استاد نه کړه، او بیا د دې 15 وانو شاګرد یو کس راغی. نو ګوره تفرد اوس دلته متحقق شو، په هغه ځای کې تفرد نه غلطه خو اکثریت ته سند راغی، او تفرد دلته متحقق شو چې اسنا په منځ کې نه راشي الی اخره. فالاول الفرد المطلق، انه اول دني فرد مطلق تلکس كحديث النهي عن بيع الولاء، لحديث تنهي د بيع الولاء. زمونږ دې مسلې سره په حال کار نشته چې بيع د ولا شته ولا پیژنې کړه، ولا دې ته ویل کېږي یو سړی دې د چا غلام دی او غلام آزاد کړي، چې غلام آزاد کړي
نو د غلام د میراث پر دی موثق وي او موثق وي او موثق وي دا کم چې آزاد کې دی ته موثق وي او دا سو کې اجازه دی ته موثق وي نو موثق راولږي موثق ته وي چې زه خو تا آزادوم خو ستا دا میراث په زمای اوس چې دا میراث وته دی وي او زما دی نو زه راولګېدم دا میراث د په د باندې خرڅ کما په پوهېږې یاره زه کراچۍ ته روان یم زه به د څه څوکیداري کوم خو ته ګوره که چېرته بالفرض دی مړ شو نو د دې نه پس زما څه حصه د میراث چې ته ما سره خبره کړې ده په درېیمه څلورمه پنځمه شپږمه هغه به زه راولګېدم په ادریس باندې خرڅ کم نو دې کې زمونږ په الحال دې کې کار نشته چې دا جایز دی او ناجایز دی او دلیل یې څه دی او دلیل یې څه راغلی خو دې کې یو حدیث راغلی دی حدیث ته بیع الولا ویل کېږي لکه حدیث ته بیع الولا وانا حبتي او د حنبي دا ولا تفرد به عبد الله ابن دينار په دې باندې تفرد کړی عبد الله ابن دينار عن ابن عمر د ابن عمر صاحب صحابي دی او د دې صحابي په دې حدیث کې صرف یو کس روایت کړی دی او عبد الله ابن دینار صرف یو کس چې عبد الله ابن عمر نه صرف دا روایت کړی دی نو ګوره بل مرګري وسره نشته نو چې بل مرګري وسره نشته نه بل لیسا حدیث شو فرض شو کنه بل مرګري نشته کوس بل مرګري نو دا بل فردیت نه وته او بل مرګري نشته حدیث فرض شو وقد تفرد به رام عن ذلك المنفرد او بیا تفرد یو کس راشي راویم د دقه منفرد نه که حدیث شعب الایمان لکه حدیث د شعب الایمان چې حدیث کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای شعبې د ایمان او یا دوا او یا درې او یا سلور او یا شپږ او یا پوری تلی دی تفرد به هو صالح ابو صالح د دې باندې تفرد کړی دی نبی هريره بیا د ابو صالح نه پس تفرد چا کړی دی او تفرد به عبد الله ابن دینار او بیا تفرد کړی په دې باندې عبد الله ابن دینار انا ابو صالح وقد يستمر تفرق بجميع رواته بیا دا تفرد تل دی واحد عن واحد عن واحد عن واحد او اكثرهم وفي مسند البزار والمعجم الاوسط للطبراني امثله كثيره لذلك او په مسند البزار او معجم الاوسط طبراني کې د دې ډیر زیات امثله موجود راغلي دي مبنده د دې ډیر زیات امثله راغلي راکه طبراني راواله چې دا قصه راته کوم ورته رد تبيو کوم چې دا بسنګ بیا سمه بازار راواله دا مستند بازار ما راواله دا طبراني دي دا مستند ار یو جل راواله دا دو کتابونه مې راواغستل دا دو کتابونه مې راواغستل دا مې پلاس کړي یو ته طبراني ویل کېږي او یو ته مسند بازار وای کینه دا طبراني او مسند البزار چې د سره یو دا کتاب راواله دا طبراني او دا مسند بازار چې مې راواغستل د دې طبراني په صفه باندې به تاسو یو لفظ راځي ښه هر یو حدیث چې اړه نو تاسو په صفه یو لفظ راځي ښه سوي دی وی لم يروي هذا الحديث عن شبيب بن شيبه الا محمد بن سعيد القرشي دا واړه هر ځکه لم يروى هذا الحديث الا بهذا الاسناد تفرد به يزيد بن ربيعه اي هر یو حدیث تفرد به فلا تفرد به فلا تفرد به فلا او اینه کنيله تفرد یو کتاب دادي دویم کتاب چې تا فرد مطلق خي یا فرد نسبی خي دا بازار دی مسند البزار دی تمونږ البحر الزخار في مسند البزار وی دا د علامه بزار کتاب دی هذا الحديث لا نعلم احدا قال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم زوابسي هذا الحديث لا نعلم يروي يا يروى عن عبد الله الا من هذا الوجه اذا فصفصف هذا الحديث لا نعلمه يروى الى اخره فصفصف بتاته د دې مقصد سری د دې مقصد داري سوچ کوي د دې مقصد داري چې د حدیث کې دا راوی د خپل استاد نه منفرد دی او د متابع نشتا سی نشتا متابع نو چې متابع راغی نو حدیث په قوت ترسي او چې متابع نشتا نو حدیث په لږ کمزوري پاتې کیږي خو یو جنجال شو جدید زمانه یو جنجال جدید زمانی جنجال په صورت ته کمپیوټر کې نه وکړه د څه کې وکړه کمپیوټر کې څنګه جنجال شو دا ډېر لوی خلک دي دا زما لاس کې چې دي دا ډېر لوی خلک دي د خلکو د خپل وس مناسب سره استقراء التام کړی دي استقراء التام څه ته ویل کېږي ویلې مې ته کنه استقراء التام څه ته ویل کېږي استقراء التام دې ته ویل کېږي چې د خلکو د خپل وس مناسب سره د یو حدیث متعلق چې په دنیا کې څونه سندونه وي هغه راجمع کړي دي په دنیا کې بالفرض یو حدیث ته انما الاعمال بالنیات او 50 سند دي نو طبرانی د خپل وس مناسب سره
50 سنه د راجم د خپل علم او د خپل وس مناسب سره په دنیا کې چې څه ټول علم دی دا خو چاته نه حاصلېږي کنه په خبرو د معنا څه دنیا کې چې څه علم دی دا خو ټول چاته نه حاصلېږي طبراني ډېر زیات راولګي او د عراق او د شام او د جزیره العرب او د مصر احادیث توالي اندلس ته د درس 15 میل لري راغلي دغه د محدثینو سره چې کوم حدیث راغلي دا خو نشي راتلی اندلسیانو سره زموږ د مشرق او د هندستان سندونه نشي راتلی نو دا استقراء الطعم ډیره زیاته مشکله وه نو چې مشکله وه نو لکه تسامحات د محدثینو نو شو څه چلو شو تسامحات څه ته وایي د هغوی د علم مناسب غلطه څه مې وي د هغوی د علم مناسب غلطه څنګه تسامحات شو تسامحات دا شو چې بالفرض اوس طبراني راولګېد که نه او طبراني وي حدیث سو ذکر که طبراني نو دی وی لم يروي هذا الحديث عن اعمش الا حبيب الا ابو بکر الطاهري دا حدیث د اعمش نه دی نقل کړی د حبیب مگر صرف ابو بکر الطاهري دا د خپل علم مناسب سره وکړي لکه بالفرض لم يروي هذا الحديث عن سفيان عن فراس الا عبد العزيز دا سند چې راغلی دی سفيان د عبد العزيز دا سفيان عن فراس ته نقل کړي مگر عبد العزيز ابن عبان دا د علم مناسب سره نو جدید کمپیوټر چې کله راغی نو دا حدیث پکې ټول ور پریوتل نو د طبرانی سره خدا حدیث بغیر د مطابق کتاب النساء طبرانی سره خدا حدیث بغیر د مطابق او د طبرانی د علم مناسب سره دا حدیث صرف یو سند نقل کړی دی تنبیه الحاجت کې حوینی نو لګیدو او تسامحات اخکار کړ تسامحات څه ته یو څه ته ګوره ک الله د عقل درکړي دیتا قال الطبراني ګوره طبرانی حدیث ذکر کړه طبراني حديث ذكر كبيا طبراني سوي لا يروى هذا الحديث عن ابي داود الا بحادثه تفرد به هارون الفروي دا طبراني را اداره چې دې حدیث باندې صرف هارون ابن فروي تفرد کړی دی یعنی د دبل مطابق نشته چې تفرد راغی نو خو مطابق نشته کنه مړکه پیګه نه ډوې مې ته چې تفرد راغی خو مطابق نشته کنه خدا برکت توس د چارې د کمپیوټر ته ټول حدیث ته ټول کتابونه ورواچول نو چې ورواچول نو طبرانی سره خو بعضې سندونه نو او دلته خو دا ټولې ډمبارې کمپیوټر ته ورپرېوتې نو چې ورپرېوتې نو دی وایي قلت رضی الله عنک لم يتفرد به هارون نه هارون تفرد نه دی کړی فتابه زبیر ابن بکار دا زبیر ابن بکار په دې کې تفرد کړی دی اوس داسې کتاب چې هغه طبرانی په خوب کې هم نه دی لیدلی معجم د ابن قانی وتویل طبرانی سره طبرانی په خوب کې معجم د ابن قانی نو لیدل ځکه دا د کوفیانو کتاب دی د حدیث بل مطابق پیدا شو او دا حدیث دوه شاخه شو یو شاخه نه شو دا حدیث د طبرانی رای خدا و چې دا حدیث صرف په یو شاخ را روان دی ډیر لګي د کمپیوټر د برکت ته ته وی چې نه دا حدیث لپاره مطابق شته او مطابق کوم ذکر راغلی دی ابن قانی په موجب کې ذکر کړی دی په پیښ وې کړم ول مثال در کوم دا بیا ویسو قال الطبراني لم يروى هذا الحديث عن داود بن حسين الا ابن ابي حبيبه يا حبيبه قلت لم يتفرد به ابراهيم بن عمر فتابه سليمان بن عبد العزيز سليمان بن عبد العزيز ذکر کړ اخرجه كامل في ابن عدي في الكامل نو دی کتاب د هغه لوی محدثینو هغه تفردات او داوی چې کړی وي هغه د تفردات او داوی ختم شوی دی کې موږ ته پیدا رااله راک دی کې موږ ته پیدا رااله پیدا موږ ته سره رااله دا کتاب ما ټول سر نه پای پورې کتلې دی ښه دی کې موږ ته دا پیدا رااله چې یو حدیث دی د عثمان ابن حذیفه ته وسیله متعلق چې عثمان ابن حنیف یو روایت کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناستو او یو کس راغی او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته زریر او سترګو کې فرق و د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دعا راته وکړه چې سترګې مې جوړې شي وینا آخرت کې به الله اجر درکړي وینا دعا راته وکړه دا حدیث متفرد ټول چې ذکر کړی دی متفرد نو چې متفرد ذکر کړی نو ډیر ولګید اوس وی چې نه دا متفرد نه دی نو ګوره ټول محدثینو چې متفرد ذکر کړی دی او د اوس په صفحه نمبر 28 باندې د دې مطابق ذکر کړو نو ټول محدثین به وایي چې دا شی متفرد دی ډیر زیات حدیث زمونږ د دې دا 2-3 جلد حواله چې تاسو ځاریان کوم زمونږ د قرات خلف الامام احادیث زمونږ د رفع الیدین ډیر 28 سفر وباس زمونږ د قرات خلف الامام احادیث دا ټول ډکی کړي دي ما څو ګوره په دې کې اقتدوا بالذي من بعد انا نبي ولا الانبياء احيانا في قبورهم الى اخره ډیر حدیث په دې کې دا شروع وتل چې مخکې
ډېر حدیث په دې کې داسې رووتل چې مخکې خلکو د دې د تفرد متعلق ویلي چې دا متفرد دی او درو ویسته چې دا متفرد دی. 28 نمبر صفحه باندې ستا حدیث اتفاق حدیث ته عثمان ابن حنیف حدیث ته عثمان ابن حنیف چې کله دې نقل کی نو د حدیث د عثمان ابن حنیف متعلق وي ما قبل خو دې وي چې تفرد لم يتفرد به عثمان ابن عمر بن شعبه فقد تابه روح ابن عباده په پوهیږي نو ډېر دا اوسنی د خلکو علم چې راغی او زیات شو دا د کمپیوټر د وجې نه زیات شو نو ستا په دې کتاب کې چې وي چې 2 کتابونه دي چې دا تاسو ته تفردات ښیي یو کوم یو دی 2 کتابونه دي چې تاسو ته ښیي او بلو بازار بلې سمرقندی دماغ کړه راړه یو څه شی معجم د طبرانی دویم څه شی راغلی دی بازار د مستد البزار او معجم د طبرانی کې تفردات ذکر شوی دي او طریقې ته خودلی خموي چې ډېر زیونه کې اوس نن سبا دغه متابعین او توابع روزي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.